د کوزي او منځنۍ کورمې اوسیدونکو هغه مطالبه چې د پړشنار په شان سدې کې هم عدالتي نظام قایم کړی شي نن پوره شوه. د پیر په ورځ په سدې کې د تحصیل کوټ بقاعده پرانستنه مشر ایډیشنل سیشن جج ښاغلي احتشام الحق دانشمن په خپلو لاسونو وکړه. په دې موقع سیول جج اصغر خان نه علاوه وکیلان او قبایلي مشران او ځوانان هم موجود وو. د پرانستنې په مهال د یوې ښکلې دستورې تابعه هم کړې شوې وه چې ورته قبایلي مشرانو، ځوانانو، وکیلانو او د دستورې ستر مېلمه ایډیشنل سیشن جج احتشام الحق ویناګانې هم وکړې. مشرانو، ځوانانو او وکیلانو په کوزه کورمه کې د کوزي او منځنۍ کورمې د لکونو آبادۍ دپاره د عدالتي نظام پر ځای کېدو د خوشحالۍ څرګندونې وکړې. په دې مهال د مشر ایډیشنل سیشن جج احتشام الحق دانشمن وینا وه چې د کوټ راتلو سره به خلکو ته د کورونو په چوکټ انصاف میلاویدل شروع شي او وخت سره سره به دوی دلته د عدالتي نظام د پراخولو دپاره کوټلې هلې ځلې کوي. کوزي کورمې ته د عدالتي نظام په راتلو مشرانو، ځوانانو او وکیلانو د خپلې خوشحالۍ څرګندونې صدا شانتې وکړې. डी जे वन احتشام دانشمند صاحب عین علاوه اصغر صاحب مجسټریټ زه غوډر مشکور یم. عین علاوه زموږ کوم الکی مشران دي او کوم وکلا برادری دي چې کوم خپل یو انتک یو مهنت چې کوم موږ دلته په سنټر او لوور خلکو ته فیسیلیټیشن دی کوم څه د آئین موږ ته ضمانت راکوي آرټیکل 4 خلکو ته د انصاف فراهمیږي هغه په اسانه طریقې باندې. نو دا یو اول اقدام او ان شاء الله موږ کوم بیاجون او شکریا ادا کوو د لوند کورمې سپیشلی د سنټر کورمان دی او رحم وکړو او انده ان شاء الله موږ سره ودا وکړو چې لوړه د چایلډ پروټیکشن کورس په اسټابلیش کیږي نه بعد ان شاء الله کنزیومر کورس پکېږي. نو دا یو سټیپ نو ان شاء الله انده د لپاره موږ پوره کوشش په ان شاء الله او موږ به ذریعہ مطلب کوم وکلا برادری دی موږ خپل کوم خالق دي او سره موږ شانه بشانه چې کوم داسې غریبان موږ بغیر ته لورم فیسیلیټیشن پرووایډ کو دلته موږ خپل ان شاء الله اراده ده چې موږ یو داسې فورم جوړ کړو چې کوم غریب خالق دي چې کوم هغه نشي افورډ کوي نو هغه ته موږ فری فیسیلیټیشن لیګل اسسټنټ پرووایډ کوو. د تحصیل کوټ کې هم سره تاسو څومره پر امید وي خلکو ته به څومره انصاف ملوي؟ یقینا اول خدا خبره چې چونکی کور مخ ډیره یو غټه رقبه لري کوم څه مخکې پړشنور کې کوم اسټابلیش شو هغه یو خاک دوم مو هغه اپریشیټ کو خو بیا هم خلکو ته مسلې وي. نو اوس خدا خبره روغله سادې ته نو ساده چونکی یو سنټر یو اکونومیک هب او یو اپروچبل ځای د ټولو خلکو ته د لوور کورمي کدا د سنټر کورمي نو دغه به خلکو ته انصاف کوم دی هغه ډیر په خبره په کور په تلیز باندې ملويږي. نو دې سره به دغه محرومیان هم ختم شي او البته سوته انصاف فرمی به ته په کور کې به ته ملوي. دا نن مو د پر ډیره د خوشحالي ورځ ده په دې څه دا مو مرجر څخه کله وشو دینه مخکې دلته اف سی آر قانون د خلکو څه دی اف سی آر قانون ختمول کې ډیر زیات کردار ادا کوم مرجر وشو به دې چې څنګه کوم جوډیشل سیستم راغلو دلته نغه په پیله هغه کې پر چینار کې چونکه دا علاقې ډیر دور دراز وي سنټرل کوروم او لوور کوروم ډیر علاقې نه دغه خلکو څه دی دا مطالبه و چې د ځکه متا کوټس روشي نه الحمدلله د کې مو سره څه دی مو مشرانو اډمنستریشن یوت او اسپیشلی څه دی های کورټ رجسترار او سیټي صاحب څه دی او مو خاص کر وکاله فورم څه دی کوروم والا هغه ډیر کردار طلبي خو جی دا دی لکه مطلب د کوټ خنن پهله ورځ د دلته روغلو خپل کار به شروع کی خودي سره نور واړو کوم کوټس دي هغه لکه چایلډ پروټیکشن دی کنزیومر پروټیکشن دی یا نور د څه دی شیون دی انټي کرپشن دی اشیون څه دلته روشي ور سره ز بار هر یو فورم باندې دا خبره کوم ایز ا یوت امبیسډر اف کوروم سره مطلب دا دی ساده څه دی دا یو هب دی اکونومیک هب دی پیس هب دی سټریټیجیکلی جیوګرافیکلی دا ډیر یو اهمیت لري د ځکه که جوډیشل کمپلیکس دلته روشي نو مطلب دا دی چې 75% خلک څه دي باندې ډیپند کوي نه ډېر زیاتې مسالې به ورسره. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د نسیم شاکر صاحب تاسو کورم بلیټن ډیره شکریا ادا کوم. زه نن ډیره خوشحالي محسوسوم او خلک ډیر خوشحال دي ځکه چې دا د لوور کورم سنټر کورم خلکو د پاره ډیره د خوشحالي مقام دی چې هغه جدوجہد کوم کړه واغې نن رنگ روړلو او وکیلان او هغه علاوه عدلیه دالته رولاله ان شاء الله خلکو ته په دروازې کې انصاف ملويږي او څوک څه غلطي
غلطي وي هغه خپل ګناه په خپل کړی وي او نور به ان شاء الله انصاف ملويږي هغه تور قانون سچو به خپل ځون پښتنه نشوي کولای په کالونو به په ډېر خونه واري پور او په بنو جیلونو کې پراته نن به ان شاء الله هغه سړی چې هغه ګناه نه کړی دغه کې عدالت روشي عدالت نو پر انصاف پته ملي جی مدعي چې دغه کې څومره سہولتونه په کور وی عدالتونو کې سمو بل عدالت مجبور نه سوای های کورټ نه سیشن جج سره کوم ججون عدالت په کور دي هغه ټول په کور عدالت موجود وي چې دغه کې بل ځای ته تاک ته څوک مجبور نشي هغه صرف های کورټ والا عدالت نه کیږي چې هغه لپاره پېښور ته څو خو کوم په سیشن جج سره ریلیټډ هغه ججون دی په کور ټول عدالت موجود وي هغه کمرې نه هغه ته په کور دي هغه ته کمرې هر مکمل جوړ کړل نن دا ډېر د خوشحالي خبره ده الحمدلله سمو ساده کور می جنسی ته متا ججون روغللو ویلي زمو مبارک ور می تدللو نو چا به یو واس وو یو به نه وو ګوډي تکلیف وو نور مشکلات به وو ډېرې خبرې به داسې وې چې هغه دښمني سره تعلق لري چا خپلې ذاتي دښمني به وې چا به څه وو نو موږ خلکو ته به ډېر تکلیف وو او نن الحمدلله موږ په دې باندې ډېر خوشحال یو موږ ډېر فخر کوو چې موږ ته داسې کې دفتر خلاص والو او موږ ته ججون راغللو دا یوه نن د خوشحالي خبره ده مبارکباد خبره ده او موږ فخر کوو په دې هغه باندې موږ ډېر خوشحال